بخاری شریف کې راځي چې جبرئیل علیہ السلام په خپل وزر زمکه وانه نو برابر. او بعض مفسرین لیکلي دي چې د اسماعیل علیہ السلام خپې اوچته کړه هغه پونده بوټې نه زمکه راو بروله نو برابر. ټیک دې کې څه تعارض نشته، دواړه به کړي کړه. هم به اسماعیل علیہ السلام پونده زمکه لرا برولی او هم به وزر باندې زمکه والی، دواړه به شي، دواړه د الله طرف نه طاقتونه دي نو بروته. نو چې وب څنګه راغله لوچته شوي نو لومبه او به اسماعیل علیہ السلام لپا لپا جبرئیل علیہ السلام ورکړي. راواره چې په خله کې وته واچي تندم ختم شوا او الله پاک د زمزم په اوبو کې دا طاقت پیدا کړی چې لوګم ختمي. دا حقیقت نور اوبه چې بندا تګی شي ډېر اسکی د زمزم اوبه سړی ډېر نشي اسکلی، دا پله درنې ورځي ډېر نشي اسکی. او چې د زمزم اوبه دې اسکلی زمون په دې کتابونو کې شته بعضې بزرګانو شپږ میاشتې صرف او صرف د زمزم په اوبو گزاره کړې د خوراک او ډوډۍ او ترکاري نه ده خوړلې. دې کې الله پروټین او ویټامنز او چې سوي په دې د فرانس یو ډاکټر تحقیق کړی دی، هغه د دې په خپلو لیبارټو ټیسټ کړی دی. هغه وایي که یو انسان ټول عمر هم صرف د زمزم اوبس کی د ده په وجود کې به هغه طاقتونه ختم نشي چې د انسان د وجود دپاره الله پیدا کړی دی. او ولا خدای پوره کړي. بیبي هاجره چې راله صبح ګوري زویم قلار شوی دی لکه مطمئنه شوه اوبرالی او مشکې خولې کوله وکړه چې د اوبره نه ختمې نه شي. اوبرالی خو چې لپرالی نورې ورپسې راځي، چې لپرالی لاندې نه نورې راځي، چې لپرالی نورې راځي. نو دی ورته زر زر بندې واچوله او غاړې ورته جوړې کړې او زم 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 عبرانی لفظ دی بندشه بندشه بندشه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی اللہ د اسماعیل علیہ السلام په مور په بی بی هاجره رحم وکي کدی دې ته بندې نه وی چولې نو زمزم بنن دنیا سیراب کړي و او واقعي اوسې موږ دنیا سیراب کړي. زمزم وب پریاس کې د تلیم په جمعاتونو کې ما راجحی مسجد وته وی د زمزم وب پرتی په جده کې قسم دې ما په بعض جمعاتونو کې زمزم وبلیدل. مدینه منوره مسجد نبوي ته ډک دی او التسونه خلص کی په دې حج او عمره کې په لګونه خلک دا وبس کی په لګونو په زرګونو نه او نه ختميږي او دا ټول د ځان سره وروړي. اوس خو یو بوتلګي ورکې دا بوتل وایم 15 لیټر اسه چې دی بوتل او په خوا قسم نه ماته یاد دی ما به 6 لیټر ټپ کراوړه غټه لس لیټر او شل لیټر ما په خوا خلکو یو دو درې اوسم خلک وروړي په دې سامان کې دنه دا بوتل ډکی کې وروړي هر ملک او دا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چې کله واپس له مکه مکرمه نه ځان سره د زمزم او مدینه منوره ته وړل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الزمزم لما شرب له چې کم مقصد د پاره زمزم اوس کې لشي نو خدای پاک هغه مقصد پوره کوي. کله کې د زمزم وبو نو اکثر مرګرو ته ویم یو خو وبو په خلاص کې بل د زمزم دی وبو ته وګوره دا عبادت ته ثواب به خدای پاک درکې. بل مخکې به بسم الله وې او بیا به الحمدلله وې او په دریو ګوټو باندې اوس کا او چې کم مقصد لري اوس کې لغنیت پکيو کا او مضبوط یقین ساتنه خدای پاک باغه مقصد پستا پوره کی. دو واقع زما یاد دي دو ذاتی او مکه مکرمه کې مون سره یو سړیو نه جوړ او داسې بیمارو چې ډاکټرانو په وسه وکړي بس حج ته سوره دې پاتې ماته مولوی سے وې جړل ویمانه حج پاتې سبا مې نه کېږي او زه سوکم مال چل نه هر قسمه داروګان او انټي بایوټیک زبا الکه مې ضرورت یو علاج خیم کدا کول شي وېسا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمزم دا حدیث مې وته وي او مې خودونه به اسکی چې پخته پر او پړسه به مال الټه راځي مې وکړه उसका उल्टे बोके बया उसका उल्टे बोके असम तवे जमरम कर हज पाते दुमरा बस की च पुख्ते पे पड़से नो दे बिल्डिंग आनो ते योजना टपको हुकूमत रोड़ी अब होता के खा जग में होता डक में जिला मंजिल मजिगर हम ऐसे दा का
ماښام چې مې وکړه ماښام چې دا سمې وکړه زمونږ یو ځای بولته کې ماښام مانځه نه پس دا سړی را سره نه حرم کې ناست لاس مې لکه ولې وی بس خو خدای ښه کړم مې څنګه وی تا راته ویلي وه زمزم هغه اوبه مې وڅښلې خوله مې ډېرې درنې ورلې چې ورلې الټی مې وی په دې الټو کې رانه داسې زیړ او دا شنه څیزونه وغورځېدل وی بس بیا مې ځان ته ګیلاس جګ ډک بیا مې وڅښلې ښه مضبوطې دی پښتو مې ځان پې ډک کړې وی بیا الټی رالې بیا مې وکړې وی په درېیم ځل مې چې بیا څښم وی بیا مې ښه ډېرې وڅښلې او ښه دونه مې وڅښلې چې نورې راکې نه راتلې بس هغې سره خوله شوم او پرېوتم وده شوم وی چې وده شوم راپاڅېدم وجود مې سپک و تبه مې نه وه غسلخانې ته ننوتم ومې بل جامې به ځای دلته راغلم نه پس ته به راننه دا یوه دویم حواله هم در کوم زما دوست ډاکټر بخبلان صاحب د مردان ګوره دا چې کوم انسان ته سلسل البول لګي او بول تی دي نو هغه باندې ډاکټر اوبه بند دي ولې چې اوبو سره نور بول دي که نو هغې غریب نه متیازې بیا دی نو ډاکټر صاحب ما ته ویل که زمزم علاج ولکو وی زمزم و مې هغې سره خو به ډاکټر صاحب دنه متیازې ډېرې بیا وی ته صبر وکړه زمزم قسم په الله دا قسمیه مې درته وی دا هغه زمزم په اوبو باندې چې هغې پې وڅکلې خدای سړی ټیک کړ یا به دې متیازې بیا دی یا ټیک ټاک وګوره یاد وساتئ یقین او عقیده لږه مضبوطه ساتي دا به غواړي نو هغه د زمزم اوبه زیاتېدې مچ کېدې ته ډکه